تاسو مخکې ما یو حدیث ویلی دی د عقاید جهان په دور کې یو کافر عاص بن وائل نوم دی دا د نبی علیہ السلام خطرناک دشمنو د دو زامنو یو عمر نوم دی بل هشام نوم دی دا دواړه صحابه دي مشکات شریف پہله جلد چې ختمیږي د پہله جلد بالکل اخیرنۍ صفحه ده دغه عاص بن وائل چې کافر دی صدقه دومره قیمتي سیز دی چې مسلمان سکه کافر هم ګوري منی صدقی کمال کافر هم منی عاص بن وائل دا د عقاید جهان دشمن دی ان شانئک هو الابتر قرآن کریم کی چې الله فرمای ستا دشمن بلنده بوچي دا عاص بن وائل یادای دې چې کله مړ کېده زامنو ته وصیت بچانو زه مړ کېږم چې کله مړ شم ما پسې بس صدقه کوي بازار ته ولاړ شي سل غلامان بوالي اب آزاد کې داغه ثواب به مال وروخي کافر هم ګوري منی عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ وی څنګه پلار چې کله مړ شو نو پلار راته تقسیم نو کړي چې 50 متا آزاد او 50 په هشام آزادای لیکن په خپل د عادت نه دا معلومیدله منګه دوه بچو او غلامان سل نو کاره خبره وا چې 50 په هشام او 50 په مو وی چې پلان مرشه هشام بازار تلاړو 50 غلامان واغست او آزاد کړ ما ته 50 پاتې شو وای ما وی راشد نبی رسول الله نه تاسو کا کنه حضور تعالی عالم قربان عاص بن وائل ستاسو دشمن نه زمون پلان چې کله مړ کېده مونږ ته وصیت کړی دی سل غلامان به بازار کې والے مونږ ما پسې خیرات کی صدقه به کوي زمارور هشام 50 واغسته آزاد کړو ما ته 50 پاتې دي نو قربان چې دا غلامان 50 والم نو د دې ثواب زما پلار ترسي حضور ورته فرمایل لو کان ابوک مسلما دا د الله د نبی خبرې دي لو کان ابوک مسلما کستا پلار مسلمان وې فاعتقتهم عنه او تا دا 50 غلامان د دې پلار د طرف نه آزاد کړی وي د دې ثواب د پلار ته بخلې وي نو لبلغه ذالک یقینا به د دې ثواب ورته رسیدل چې پلار د کافر دی ایمان پکې شرط دی دا الله پاک دا تحفه مسلمان لور کړی دا سبحان الله او مسلم شریف کې باب دی باب ایصال الثواب الى الاموات ثوابونه صدقات مړو ته بخي حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغ قربان ان امی ماتت زما مور وفات شو او ناگہان مرگ باندې وفات شو لو انها لو تکلمت لتصدقت که زما دی مور ته دومره ټیم ملاوي چې د خلینه خبرې کړې وي خبره به سوا هغه به صدقه نو قربان زت صدقه وکم د دې ثواب او ترسي حضور ورته فرمایل او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غاخ مبارک باندې درد او موږ تاسو غاخ درد لیدل ډېر تکلیف زړی څومره کلک ساړی چې برداشت نشو کوله وکاله په غاخ درد وکاله بعد حضرت جبريل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه الله پاک نن ستا دربار ته دو سلام را لېږي یو الله پاک پتا سلام وایي دویم په صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سلام سبحان اللہ او بیا فرمائی کہ زما محبوبہ د صدیق د بیماری تپوسو کا زمانہ طرفنا صدیق بیمار دے غاخ خوگیگی تپوسو کا چھ اللہ پاک فرمائی کہ غاخ د سنگ شو سبحان خبر کہ تو بیمار شی او تپوس تے اللہ پاک کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما ته خو پته نشته صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روح صدیق اللہ پاک ستا د بیماری تپوس کئی ستا غاخ خوگیگی نو سنگ دے ستا یقینا غاخ خوگیگی اگر یو قربان غاخ می خوگیگی سمرا وقتو شو وی وکالو شو دل گران کار دے گوئی وی پا وکالو کی تماتا ندی ویلی وی قربان مال حیارات لد خپل ربنا چی در بانی مارا وستا او شکایت زما محبوب تکے سمرلوی صبر پکیو سمرلوی تحمل پکیو غزوی تبوک کی عقائد و جہان تے طول مال راواغستا صادر کی رواج نو چی مال را روان کے کنا نو جامو تیو کتا چی دا خو یارانا ندا جامی پریدی نو کور کې زړه شړې پرتاوه
او هغه واغوستو جامې کوزي کړې هغه هم صادر کې واچو هغه کې د کیکر ازغي ورکړو چې صبر نه سو کولی شي دا قائد جهان دربار ترار حضور ورته فرمایي کور کې د سپریخو وی الله او د الله پیغمبر می پریخ اسمه نه پریخي جبريل علیہ السلام راغه هغه سي جامع چولې وي چې کوم صدیق اکبر سے بچولې وي او فرمایي ابن تاریخ ابن عساکر لیکلی دی او فرمایي صدیق اکبر رضی الله جبريل علیہ السلام ورته فرمایي محبوبا یواز زنم الله پاک ټول ملائکو ته ویلي دي چې دا سي جامع واچوي لکه صدیق چې چولې دي سبحان الله او محبوبا اللہ پاک فرمائی کہ صدیق اکبر سے نہ تپوسو کا کہ زدر نہ خوشحال ہے صدیق اکبر سے نہ تپوسو کا کہ صدیق کا اللہ وی زدر نہ خوشحال ہے خدا راتو اتنا نہ خوشحال ہے کنا اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی صدیقہ اللہ پاک فرمائی صدیق سے دې ټیم کې عقاید و جهاد جاری قربان دا دومره لوی قربانی میں وکړه چې الله پاک پر نه خوشاله شي کنه حضور ورته فرمائی اللہ پاک فرمائی صدیقہ زدر نه خوشاله خو چې تمانه خوشاله کنه هغه باندې وجد راغو او په یو خپا دا قید و جهان نه داسې توشه دړي لمینه نه او ورته دا الله محبوبا رب کائنات ته وایا چې صدیق اکبر سے وای کدا ټول بدن تان قربان کم دا ډیره کم دا جامع او مال څه شي دي دا ټول ستادي الله دا آدم علیہ السلام بچو حابیل هغه صدقه وکړه قربانی وکړه یو ګډ را روان کو تاسو د علماء نو اوریدلې دا ګډ را روان او الله پاک ته پجړا شي یا الله زمانه دی مطالبه د قربانی کړي دا خدای ستا دربار او چت حابیل پجړا باندې هغه ګډ را وسته یا الله کا ستا دربار کې ټول ځان قربان کم نو کم ده هغه ګډ الله دا سي قبول کو چې تر قیامت پورې څومره خلق قربانی کوي د حابیل پکې پورا اجر او ثواب طاقت طریق خیال له طاقت طریق خیال له صدقه چا کړي د حابیل قربانی چا کړي د حابیل سوکو د حضرت آدم علیہ السلام بچے دے د دنیا بالکل ابتدا دا د انسانیت ابتدا دا لیکن دومره طاقت ته پکې چې تر قیامت پورې څومره مسلمانان قربانی کوي د حابیل پکې پوره حصہ لګوري دی مړی ته نه رسیږي زوی ته نه رسیږي خبر نه د صدقې طاقت نه خبري حابیل تم رسی دلته په سباق کې قربانی وکا حابیل چرته ده د دې زنه حابیل ترسي قیامت ته نږدې چې یو مسلمان قربانی وکي د آدم علیہ السلام د بچي د حابیل پکې پوره حصہ ده سبحان الله صدقې نه خبر صدقې کې دومره طاقت ته چې د څومره لري مړې ده او هغه تم ګوري رسیخه صدقې کې دومره طاقت ته چې په جون کې یا الله زما کړوسی برازي زما کودی برازي زما پردی برازي زما بنسب رازي خدای د دې ثواب اغه له بخمل له رسي ول سبحان الله کنه خلاصتینا تاسو به دا کم زینوي عقاید جهان به دو قرباني کوي ایوی رضان نه پاره کوله او ایوی د خپل امت ته پاره کوله یا الله داسې امتیان به زما پیدا شي قربانی ته به زړه کیږي لیکن پیسې به سره نه دا غوی د پاره دا قربانی کو سبحان الله ورونو دا قید و جهان چې څومره امتیان دي فقیران دي مسکینان دي او د قربانی پورس ډیر خپای چې کاش کې ما سره پیسې وي او ما قربانی کړې وي ورونو الله پاک ورته عمل نامه کې دا قید و جهان د قربانی نه پوره حصہ چي سبحان الله د صدقې طاقت دا د سو پیدا نه دی هغه تمرسي پیدا د وفات ته څومره لري دی وترسي پیدا د سر نه دی هغه تمرسي خو ایمان پکې شرط اسلام پکې شرط حضرت موسی علیہ السلام په دور کې موسی علیہ السلام کوی تور تروان یو ګوډا سړی ولا مخې تراره وای موسی علیہ السلام چرته زی وی د الله پاک راست ازم
وی زما به یو خبره ورته یو نسی وی وایا وی الله پاک ته وایا چې په لاره کې راته یو سړی ملو شو او هغه وایي چې زما په نصیب کې او زما د پاره دې په تقدیر کې څومره رزق لیکلی بس مال په یو ځل لاکه. موسی علیہ السلام ورته فرمایي د الله بندا دا چې لګ لګ الله درکوي نو دا خدا که په یو ځل درکې دي کې سر رزق داسې چې خرابي. مثال په تور د یو سړی په نصیب کې 100 کریټه ټماټر دي او تاله په یو ځل درکې نو خرابي که نه خرابي دا به دړې نه خولي دا نور به ختمي. موسی علیہ السلام ورته فرمایي د الله بندا الله پاک چې څنګه فیصله کړی ده نو هغه ومنه دا لګ لګ او تازه تازه چې درته ملاویږي نو دا خدا وای نه وګوره بیا به تکلیف زندگی به سخت شي روټي چې برته نه ملاویږي خوراک به درته نه ملاوي وای بس نه دی ملاوي. موسی علیہ السلام لاړه الله پاک ورته فرمایل پلاره کې خو سره څوک مخامخ نشو یا الله یو ستا بنده سره مخامخ چوره وای چې ما ته الله پاک په تقدیر کې څومره رزق لیکله بس مال دې په یو ځل لګي. الله ورته فرمایي کلمه که زه رزق ټول په یو ځل ورکم د رزقونو کې سر رزق داسې دی چې خرابي دنیا سیز دی دا به دې پوی کړو یا الله پوی مې که خو نه منله وی ورته ووایه چې فلاني غر ته دې لاړ شي د فلاني غر کې یو غار دی یو سورنګ دی او د ده په نصیب کې چې څه دي هغه ټول مولا په غار کې کېښودل. یا الله دغه چې کوم رزق دې دله په دې غار کې کېښو دا به څومره ټیم وفا وکړي څومره ټیم به وچلي. الله ورته فرمیل صرف 2 میاشتې به وفا کوي 2 میاشتې پس به د رزق ختم چې واپس راغی هغه بوډا ته وی چې فلاني غار ته لاړ شه هلته ستا رزق پروت دی. داسې 3-4 میاشتې تېرې شوې موسی علیہ السلام ته خبره یاده شوه چې هغه بوډا او بوډۍ خو به اوس مړی د لوګي نه هغه غر ته راغی چې وی کته هغه سورنګ امقسې د رزق نه ډک یو څیز نه دی خراب شوی او دی بالکل ژوندي دي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل ستاسو رزق نه دی خراب وی بالکل تازه دی. موسی علیہ السلام سوال کوي یا الله دا خو راته تا ویلو چې د دې رزق ما 2 میاشتې کار کوي دا خو رزق امغسې ډک دی غار چې دی امغسې ډک دی. الله ورته فرمیل کلیمه دا بوډا او بوډۍ ډیر زیات هوښیارو دوی ته چې ما رزق ورکو دوی به رزق پوخ کو لارې ته به راووته څوک به چې په دې لاره ته که نه دوی به ورته نه ما سره روټۍ وخورئ ما سره چای وڅښئ دوی په دې مال کې صدقه ورکوله او دا زما قانون دی چې څوک په مال کې صدقه ورکوي زه وله کموم نه سوا کوم وله. کلیمه که د دوی زندگی تر قیامت پورې وی دا رزق به تر قیامت پورې نه خرابي. صدقې کې کمال دا دی چې دې سره عمر سیوا کیږي دې سره مال سیوا کیږي. زمونږ د استاسو دماغو کې خدا د چې 100 روپو لوټ مې مات کو بس ختم خدا سے نه درونو 100 روپو لوټ دې مات ک الله به 10 لوټونه درک الله به 10 لوټونه در نور درک. الله پاک کې سیوا کوي ګوره کوي نه فیصله د رزق پهله شوی دي تقسیم ته اوس کې الله پاک دې موږ تاسو سخیان جوړ کړي. لوی حقونه د خاون په خزه 3 حق خزه به دا 3 حقونه خامخا ادا کوي. پهله نمبر حق دا دی چې د خاون تابعدار وي قانتات د خاون تابعدار وي د شریعت او د اسلام چوکاټ کې دنه د خاون چې دی بی ته کم یو امر کوي داغه خلاف نه نه پټ او لخکارا تابعدار وي. کومه خزه چې د خاون نافرمان وي د الله پاک د طرف نه په دې خزه باندې لعنت وريږي. کدا منځونه کوي کدا روزي نیسي کدا تهجد کوي کدا اشراق کوي کدا دعا کوي او چې خاون کې خفو الله پاک د دینه بالکل نشي خوشاله دله الله ته نه خوشاله کی. پہله حق دا د شنه بتابدار او د اسلام او د دین بچوکاټ او حدود کې دننا ولدا اسلام د حقونه بیان کړی دي. خاون بم د اسلام خیال ساتي بیبي بم د اسلام خیال ساتي. دیم نمبر حق دا دی چې حافظات للغیب بئی دا خزا او د خاون په منځ کې د راز خبرې دي
هغه د راس خبرې به دا زنانه نورو زنانو ته نه کوي. یا خاوند د کور نه وځي نو د خاوند په غایب والی ټیم کې به دا بیبي د خاوند د مال حفاظت کوي. حافظات للغیب. دریم نمبر حق دا دی چې دا به مدبرة للبیت، د کور نظام باندې زنانه خپيږي. پیاله کم ځای کې کېدم، برستن کم ځای کې کېدم، سمسۍ کم ځای کې کېدم، کاسه کم ځای کې کېدم، دې کې سړی ماهر نه وي. د کور نظام سړی په طبیعت کې پروت نه دی، په دې زنانه ښه پوهېږي. نو د خاوند د کور ښه تدبیر به کوي، ښه سوچ به کوي چې دا سیس کوم ځای کې کېښودل پکار دي، دا څومره درزنه پیالې پکار دي، څومره درزنه کاسې پکار دي، څومره درزنه چمچې پکار دي. دا نظام او دا تدبیر دا به زنانه برابروي. درې لوی حقونه بیا د بیبي په خاوند دي. پهله حق دا دی چې مهر به ورکوي. موږ او تاسو اکثر بیبیانې وکړو په اوله شپه ورته وایو مهر وبخه، هغه مهر پېژنې نن چې دا مهر پکې څه هغوی که داسې په عامه خبره ده. مسله دا ده الله پاک فرمایي وان تعفو اقرب للتقوى. الله فرمایي بجې د دې چې په ښځه باندې مهر معاف کې چې تی ورته معاف کې نو دا ډېره خبره ده. د هغې چې کوم حق کېږي د هغې نه سیوا ورکړه. موږ تاسو دومره سادهګان یو، ښځو باندې مهر معاف کوو. هلکه ته مزدوري کې یا تجارت کې پیسې خو تا سره ډېرې دي که نه، 15,000 روپۍ د مهر مقرر کړی، 6,000 روپۍ وله ورکړه. داوان سړي سره سخا مزه کوي، زنانو سره بخل مزه کوي. نو موږ او تاسو پهله په ښځو باندې مهر بکو، بیا چې کله ښځې 2-3 میاشتې یا 4 میاشتې یا کال تیر شي بیا لانجه کوي که نه کوي. وي زه خو هغه ټایم کې پوهېدم نه او تا را باندې ماړو در بخلی نه دی، وایي که نه وایي؟ نو داسې مه کوئ. د الله بندګانو موږ او تاسو سره سخا پکار ده. موږ او تاسو پکار دی ډېرې پیسې بیبیانو له ورکړو. 15,000 روپۍ مهر دی، 10,000 روپۍ وله ورکړه، 15,000 روپۍ. ته بری ښه ښکارېږي او ته دومره ساده هغې ته سوال کوې چې ماله معاف کا. او پښتو خلاف هم ده، د دین خلاف هم ده. الله وایي بجې د دې چې ته دې مهر معاف کړې نو تی ورته معاف کړه که نه. نو مهر به ورکوي، ښه نو مهر به خامخا ورکوئ. دریم نمبر حق دا دی د ښځې په خاوند کور به وله برابروي. کور د کور د آبادۍ چې څومره متعلق څیزونه دي د په خاوند دي. ګورې که راسسېده لیو په خاوند دی، که را پرېوته لارې برابرول په خاوند دی. ناوه خرابېده د کور چې څومره د سوکنا سره تعمیر سره تعلق لري هغه په خاوند کور به وله برابر. کور کې به څو کمرې جوړوي؟ نو 2 کمرې، یو د اوړي یو د ژمي. استحباب باندې عمل کې 3 کمرې، یو کې به سامان کېږي، یو ستا د اوړي یو ستا د ژمي. د ژمي والا کمره تور یې کې خلک اور مور بلوي، د اوړي والا کمره ښایسته وي هغې کې اور نه بلیږي. د موسم بدلېدلو سره کمرو کې فرق پکاري. دریم نمبر حق د ښځې په خاوند څه دی؟ طعام خوراک به ورکوي، نفقه به ورکوي. نو نفقه 2 څیزونو ته وایي، جامو ته وایي او خوراک ته وایي. جامې به هم ورته کوي، خوراک به هم ورکوي. څومره جامې به ورکوي؟ 100 روپو به ورکوي. نو 3 جوړه جامې فرض دي، ښه 3 جوړه جامې به ورکوي او د خپل وس مناسب. مالدار او قیمتي جوړه راوړه، کمزورې وي د خپل وس موافق جوړه راوړه. خوراک به ورکوي. خوراک څه ته وایي؟ خوراک 3 څیزونو ته وایي. دا 3 څیزونه په کور کې برابرول فرض دي، باقي مستحب دي. لرګي، وړه، وړي. دا 3 څیزونه چې خاوند کور کې برابر کړ بس طعام برابر شو. باقي غوښې راوړل، چرګان راوړل، کبان راوړل، کباب راوړل، دا ټول استحباب دی. چې وس دې وي راوړه، که وس دې نه بس مه راوړه. خو دا 3 څیزونه که ستا وس یو که ستا وس نه راوړی. اوس مسله دا ده تاسو به وایئ چې اکثر موږ ودونه وکړو نو کور کې جګړې د ښځې او د خاوند په منځ کې اکثر لانجه. اسلام زمونږ دا جنگ فیصله کړی دی که نه، دی حل کړی دی که نه؟ نو آو زمونږ دین وایي چې خاوند کې 15 صفات پیدا شي. خاوند ځان کې 15 صفات پیدا کی
او خزازان کی 15 صفات پیدا کی د دوی پکور کې به بالکل جګړه نه راځي جګړه پکې نشته 15 صفات چې زنانه کې پیدا شو د خاون سره چتم جګړه نه پیدا کی پہله صفت په زنانو کې دا چې دا به خيار عقل مند وي دا څنګه چې وخت ورته خبر او چې خزي هر دې سوي ټول مل د باندې خبر دا چې خزه د خاون خو نه خيار وي عقل مند وي دویم نمبر شرط دا دی چې زنانه به پاک دامن یې ګوري د واده نه بعد چې پردو سړو ته ګوري نه د دروازو په سورو کې ګوري نه پاک دامن وي نمبر 3 د سړو په کار کې به کار نه ساتي زموږ شریعت او اسلام وایي چې د دې غټ گیټ د بعد د بهر د سړی کار دی د غټ گیټ نه دن نه دا د خزو کار دی د غټ گیټ نه بهر با خزه نه مشوره نه علي او د غټ گیټ نه دن نه با دا د خزه کار دغه کې به کار نه ساتي دریم نمبر صفت دا دی چې خزه به بخیلې ولیکه خزه سخی شو ته یو بوري چینی راوړي ایو سړی راشي د الله په نوم بوره راکو چینی راکا او ټول بوري اوچته کې ولا ورکی نو چې وزیر می دی خزه ته نشي ټینګې بخیله وای د خاوند د مال حفاظت وکي او کنټرول سره ساتي سلورم صفت په زنانو کې دا ده چې دې به د خاوند راس چاته نه خي حافظات للغیب وای او پنځم صفت دا ده چې زنانه به د خپل پاکي خیال ساتي جامع په اکثر زمونږ تاسو زنانه داسي چورته وعده ده او زوبا دا ته وي دماغ خراب دي تا په پرون ویلو بل ورځ به ویلو بل ورځ به ویلو او دا دی له ساروي اوس ماسپخین زی من کې لاړ کار ده نو پردي ودونو تزان خسته کوي او کور کې زړی چیرړی غوندي دا خزانه ده اسلام او دین وای زنانه چې بهر وزي زړی جامې باغوندي خراب جامې باغوندي وخبو باندې به ایری اچي چې پردي سړی دی طرف ته متوجي نشي او کور کې به ټول حسن ښکارا کوي دا صفات په زنانو کې خاون ځان کې 15 صفات پیدا کی خزه ځان کې 15 صفات پیدا کی د دې په کور کې بالکل جنگ نه راځي شریعت او اسلام ګارانټي ورکړي چې جګړه بنه راځي جګړه چې راځي د 15 نقصانات په وجه یو صفت په خاون کې دا ده سړی به اوخيار وي ګره عقل به پکی کمقل سړی سره د زنانو جګړه راځي او چې عقل ستوي کمقل ستوي نو دا یو مستقله موضوع ده او کدر تیاد شي غبره کې ما یو تقریرم کړی عقل والا بهرحال سړی عقل من پکار ده بس دا پهله شرط ده دویم نمبر سړی به پاک دامن وی ګوره بازی سړی د واده نه پهلا غلط زینو کی ګرځي را ګرځي الله دې موږ او تاسو بچ کی زنا کوي لکانو پسې ګرځي بے ځای نا وخت 2 بجې کور ته راځي واده نه بعد با دې پاک دامن وی ګوره د بل حیات تبا داسې ګوري لکه خپل حیات پاک سړی وي دریم نمبر صفت په سړی کې څه پکار ده دې بسخی وي دا څنګه چې 1 کیلو چینی راوړي او ورته وي هغه چینی خو ختمه شوې ده تا بیا ختمه کړه خو پرون به چینی راوړې و وړي راوړي جګړې کوي وخه راوړي جګړې کوي وړه راوړي جګړې کوي دا څنګه د سيزونو راوړم او ختميږي نو اکثر په دې جګړه راځي خزه ورته وي خاوند ته خوځي ملمانه نه راځي چې ملمه راشي نو زه څه چلو کوم به ورته وي لګه چینی ورته چا هغه وی لګه چینی خوري نه یار نو سړی سره سخا مناسبه ده او چې سخا کې نو الله بدل ډیر درکې دا خدای قانون دی نو دریم صفت دا دې سړی به سخی وي ګوره خډيره خرچه وکړي نمبر 4 سړی کې خصيفت دا ده چې د خزو په کار کې به کار نه ساتي بخاری کې اولی روایت ده آیته حدیث ته ام زرع وای زمانه اراده دا و چې تاسو ته بزد دا حدیث وېما خو یو سړی را نه مطالبه د دیو کړو دا وایم حدیث ته ام زرع کې هغه یو زنانه وای زوجي العشنق
इन अंतिक उतल्लक व इन अस्कुत उअल्लक। लाजिमी माने दादा जमा खावन द खुद पकार के कार साथी, जमा खावन द खुद पकार के कार साथी। इन अंतिक उतल्लक के सवेम तलाक मिलावेगी, व इन अस्कुत उअल्लक के खामोश केगम न द आसमान और दजम के पमेंस के जोड़न द सातले। नो खावन में द खुद पकार के कार बिल्कुल न साथी। सलो सिफाता पिंजम नंबर सिफत दारे कि खावन बद खपल पाकई ख्याल साथी गोरे जामे पाके मसवाक बवही अतर बवही लकसरंगी कि सड़ी मुतालबा द जनाना न द पाकईदा द करंगे इस्लाम वही सड़े बमजान पाक साथी। मन सर अक्सर पर जमा के दा सड़े उधरी तो चे दो संग बजियर नस्वारा मचयो सिगरेट वही मसवाक न वही दा से सड़े द खुद खोख नहीं मसवाक सड़ी लर वक्त पकार अकायद जहान बेहतरीन उस्ताद का बदा मसवाक हदीस के राजी पर वकी खूब न पासे दो टेम की खूब न उद की दो टेम खुराक न पहला और खुराक न पान और 10 के हर टेम पर नबी सलाम मसवाक मसवाक वही पकार दी वरे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाई वी ज़खपली बीबी तजान दा से खस्ता को लक बीबी च खावन तजान खस्ता कई रमा साले अडीर मुर्दारी वगीरा के दुम रडीर खौरी ची पूरा ट्रक तड़की दा से नहीं पका दा पिंज सिफात च सड़ी के पैदाश दसरा दखज बिल्कुल झगड़ा न पैदा की कने जई तजुर्बा हो कई दखज और खावन च झगड़े खावन के पिंजो सिफात के यो फर्क पिंज सिफात सड़ो की पकार पिंज सिफात जनानो तासो बोयदा होडरगान का है द पिंज सिफात बसड़ी के संगराज पिंज सिफात बजनानो के संगराजी ददीदर तम मिलाक है अरबी के और तम मिलाक वही पुख्तू के और तलाक वही ताउस ताउस दखेम चाहे तो ताउस सवाल बाजार की द चिनो बोरे खर्ची गिरी दरीदा चिनो और तवई तासो तक बुरा वाए बुरा और तवई चीनी और तवई दौड़ो बोरे खर्ची की शमाली खान उस्ताद अगे मर सर की और तार लगी दलई अभी तो सवाल अब तार तो सवाल तार न कर लाख बताओ यार लाख बताओ ददी लाख बरकत दादे का बाजार की चीनी वागस्ता चुकोरते ते सालिम और रसो दा लाख बपकी और कताते लाख राख को बिया चीनी कोरता रसोलिश बियावना रसोलिश बियावरीज रसोलिश द करंगे द पिंजू सिफातो ची सड़ी के राजी द पिंजू सिफात ची जनाना के राजी ददी यो लाख रे अगर लाख सड़ा पिंजू सिफात महफूज की अगर लाख सशे दे अगर इस्लाम दे गोरे अगर द दिन और द इस्लाम दर्द दे द कम खावन पजड़ की कि द इस्लाम और द दिन दर्द हो पिंजू सिफात और तड़ी आसान दी कम जनाना ची पजड़ की द इस्लाम और द दिन दर्द हो द पिंजू सिफात और तड़ी आसान दी मुंगो ताउस तो मुश्किल दादा अगर दर्द निश्त से जोड़ की अल्लाह पाक दे मुंगो ताउस दर्दमन की। अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि जमन पदौर की कुरान करीम बानी अमल कुल आसानो कुरान यादुल ग्रान कारो कुरान बानी अमल कवल आसानो कुरान करीम यादुल ग्रान कारो दासे दौर रवान दे कि कुरान करीम बानी बा अमल कुल ग्रानी और यादुल बसाने अभी तो इस्लाम और दिन बानी अमल कुल इसनो सहाबा पखपल नबी सलाम तराफदा कुर्बान नदी मसले बयानों का नदी मसले बयानों का नदी मसले बयानों का अगर बजान कुर्बानो खुदा अल्लाह द नबी खबर बेजमा के तनव्वुर जोला बरे ऐसे पाक खलकू निकाह सताई निकाह यो अरबी लफ्ज दे वक्तों की मुस्तामलेगी लेकिन असल ददी अरबी दा लुगत की द निकाह डेरी मानी दी अहले लुगत द निकाह पिंजल लस्मानी जिक्र गए खुजता उस सिर्फ द्री मानी वे मशहूरी माने गाने द लोग निकाह द्री दी यो निकाह सतावई चिकल बारान नकीगी वक्तों की औरता सोकड़ावई वचकाली वर्तवई देर वक्त बारान नकीगी अब या दुम्र बारान उशी
چې ځمکې ځان ته جذب کی، ځمکې ځان ته راکاږي. نو دغه وخت کې اهل عرب یو محاوره استعمالوي، وایي نکحت الارض المطره. دویمه معنا د نکاح چې کله سپرلی شي د یو هوا ولګي، هغه هوا د میوهدارې ونې څانګه د یو څانګه د بلې څانګې سره ولګي، هغې نه میوې پیدا شي. نو اهل عرب دغه ځای کې یو محاوره استعمالوي، وایي چې نکحت الاشجار انضمت بعضها بعضا. د سپرلي هوا ولګېده، یو څانګه د بلې څانګې سره ولګوله. نو دویمه معنا د نکاح د انضمام، بل سره لګېدل. جزم معنا بل راخکل، انضمام معنا بل تتلل، بل سره لګېدل. دریمه معنا د نکاح چې څوک ډیر زیات یریږي، یرتی تیاره کې نشي تللی، یوازې نشي تللی، موږ او تاسو ورته ډارېدل وایو، یریږي. نو عرب وایي هذا الرجل النکیح، دا سړی ډیر زیات یریدونکی دی. نو مشهورې درې معنی شوې. د نکاح معنا ده بل څیز ځان ته راخکل، د نکاح معنا ده بل ته ورتلل، د نکاح معنا ده یره، د نکاح نه پیله ته ځان نه ګرځېدې، د نکاح نه پیله تا مور او پلار نه پېژندو، د نکاح نه پیله تا تره زامن نه پېژندو، ماماګان دې نه پېژندو، خپلوان دې نه پېژندو. د نکاح نه بعد به خلکو سره تعلق ساتي، د مور او پلار خیال به ساتي. به ورځي پلار څه ضرورت لري، مور څه ضرورت لري، ورور څه ضرورت لري، ماما څه ضرورت لري، تر څه ضرورت لري، خلکو سره به تعلق ساتي. او ته به یو یو خپلوان باندې ګرځي. ولی ته به سموده پس پلار جوړېږي، بچی ته به عقل ښایي چې تا کې خپل نه وي. نو سموده پس به نیکه جوړېږي، سموده پس به یو قوم یو علاقه پتا یادي، ته به د خلکو لحاظ ساتي. حضور فرمایي المؤمن مالف ولا خیر فی ما لا یالف ولا یوسف. مومن د محبت او د مینې مرکز دی، هغه چا کې خیر نشته چې نه بل سره محبت ساتي او نه ور سره بل محبت ساتي. انسان به حیثیت انسان صفر دی، انسان به حیثیت انسان صفر دی چې د دین او د اسلام لحاظ اون ساتي، پهلم صفر او باپ کې بم صفر. دیو جن علما د الف کې یو نقطه وایي، نو تاسو چې ماشومان جمعات کراولو پہلا ورته قاعده بغدادي شروع کړو. د قاعده بغدادي پهلنی حرف الف دی. شریعت نه قربان خدای پاک ټول کمالات په دین کې خېږي. وره افسوس چې موږ او تاسو په دین پوهیږو نه. قسم دې چې یو مسلمان د قاعده بغدادي په الف ځان پوهیږي، کله ته د دنیا او د آخرت مشکل پیښ شنو بیا وای. صرف په یو ټکی الف، نور دین او مسائل خو پرېدا. الف کې علما 50 نقطې وای، یو نقطه پکې دا ده چې الف علم الاعداد کې 1 دی، الف یو دی، ابجد حساب سره الف 1 راځي، یو عدد نه دی، عدد د دې جوړیږي دوا چې 2 ځل یو راجمه کې 2 بشي، 3 ځل یو راجمه کې 3 بشي، 4 ځل یو راجمه کې 4 بشي. دا 4 لس چې څومره اعداد پرځي دا ټول یو ته محتاج دي او یو اچا ته محتاج نه دی، یو عادت نه دی. نو لیکن یو کې کمال دی چې لاندې پزمکه صفر پروتي. صفر څه ته وایي؟ اسنا. صفر فارسی لفظ دی، پښتو کې د صفر څه نوم دی؟ اسنا. چا ته تاسو کو پښتو کې صفر نوم والا، د پښتو کې د صفر نوم دی اسنا. صفر اسنا دی، لیکن ایک کې کمال دا دی دغه صفر روچت کا او د یو سره ولګوا قیمتي شي، د دین لس جوړ شي، جوړ شي که جوړ نشي، د دین لس جوړ شي. صفر اوس قیمتي شي، بل صفر راواله ورسره ولګوا دین سل جوړېږي، بل صفر راواله دې سره ولګوا دین زر جوړېږي، څلورم صفر راواله دې سره ولګوا لس زره دې جوړېږي، پنځم صفر راواله ورسره ولګوا دین 1 لاک جوړېږي. صفرونه قیمتي کوي
عادت خاصم قیمتي کوي خو دې ته محتاج دی صفر قیمتي کوي اوس که دغه صفرونه خپل منځونو کې راجمع شي چې دا زمونږ سره خواته سړی چې ولاړ دی دا ایک دی دا څه دی یو دی دې نه چې دا لس جوړ کړي یو صفر وایي دا زما برکت دی ابل ورته وایي چې د دې نه سل جوړ دي دا زما برکت دی ادریم ورته وایي چې د دې نه زر جوړ دي دا زما برکت دی څلورم ورته وایي چې د دې نه لس سره جوړ دي دا زما برکت دی پنځم صفر وایي چې د دې نه یو لاک جوړ دي دا زما برکت دی موږ په دې ایک څه کوو موږ په دې یو څه کوو او دا صفرونه اتفاق وکړي او دې یو ته لته ورکړي بیا به صفر کې نه وي بیا به صفر صفر چې قیمتي دی دا د یو برکت دی که دوی خپل ځان ونه پېژندو چې زه خو پیله صفر ومه دا چې قیمتو شوم دا د یو برکت و خو اوچت شو موږ او تاسو وایو که نه څه چل یو پیسې ما پیسې وګټلې خیال دی ما پیسې وګټلې ما واده وکړه ما ځمکه واغسته ما تجارت وکړه ما بنګله جوړه کړه ما دا کار وکړه ما دا کار وکړه دې صفر لګیا دی ما وکړو دغه دا یو ذات برکت دی هغه یو ذات ته صفر یو قیمتي کړی دا ته څه کوې ته خو صفر یې هغه یو ذات ته قیمتي کړی موږ انسانانو باندې هغه کار شوی موږ الله پاک د نیس نه حس کړو د عدم نه وجود ته راوستو خو سم الله هیر کا اوس ټول څیزونه نسبت ځان ته کوو الله ته اوس ضرورت دی وروڼه یاد ساتئ چې چا هغه یو ذات احسانات فراموش کړه بیا به هم صفر یې ګورئ بیا به هم ختمې دین او اسلام برکت دی درېیمه معنا د نکاح هغه د یاره د نکاح نه پهله یو سړی لونډ دی واده نه دی کړی د سره دومره یاره نه وي الله پاک هم سره ګزاره کوي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیم الله پاک گزاره ورسره کوي معاشره کې هم سره خلک گزاره کوي ځوان دی هلک دی پې نه دی ورانیو کې بیا ورته پلار ورشي پشران ورشي د سره گزاره د واده نه بعد دی به د الله پاک نه یره سیوا کوي د معاشرې نه به یره سیوا کوي د مور او پلار نه به یره سیوا کوي اوس به الله پاک نه ډېر یریږي مخکې ستا د خپل بدن مسله وه اوس ستا د خپلې بیبي او ستا د بچي مسله هم ده ګورې که ته د شپې تهجد کې تهجد او ستا بیبي مونځ نه کوي جنت نشي لیدلی علما وایي د یو زنانه په وجه څلور جنتي مسلمانان به دوزخ دا فکر مه کوه چې زه مونځ ګزاره یم او زه چې دی جمع کوم او زه تهجد کوم او ستا کور والا سطر خیال نه ساتي ستا کور والا د مونځ خیال نه ساتي ستا کور والا د اودس خیال نه ساتي دا فکر هم ونه کړي چې زه به جنت ته لاړ شم ذمواري ده در باندې اوس به الله پاک نه یره سیوا کوي اوس به الله تعالی د خپل ځان تپوس هم کوي د بیبي تپوس هم کوي د بچو تپوس هم کوي کم پلار چې ډېر مونځ ګزاري خو بچې سار وختي ویدی مونځ نه کوي پلار ورته آواز نه کوي دا پلار چتم جنت ته نشي تللی الله پاک به د دې بچي د خاطره دوزخ ته بوزي ګورئ اصطلاح کی نکاح ایجاب او قبول ته وایي قبول نه قبول ښځه خاوند پخپله یا د دوی وکیلان یو به وایي ما تا ته د خپل نفس وکالت درکړی دی اب وایي ما قبول کړی پهله خبره چې چا وکړه هغې ته ایجاب وایي که ښځه وکړه که خاوند وکړه دویم نمبر جواب چې چا ورکړه که ښځه او که خاوند هغې ته قبول وایي ایجاب او قبول دا ارکان د نکاح دي شرط دا دی شرط چې دا به دوه ګوان یا یو سړی دو زنانه به په مجلس کې موجود لدفع التهمه دا به خلک تهمت لګوي دې ته رونو نکاح وایي لیکن نور مسائل هم دي خو هغه طرف ته نه ځم دا د نکاح معنا لغوي و او دا د نکاح معنا اصطلاحي وه او دې کې علما د فقهي یو مسله ذکر کوي فقها وایي بلفظین یعنی نکاح که چا په لیکلو وکړه نو نه صحیح کېږي تر څو پورې چې ښځې یا خاوند
یا د دې وکیل د خلینا الفاظ نه وستي دې ته نکاح وسرونو نکاح چې چا وکړه یو خاوند دی او بل ښځه ده دې ته عاقدین وایي ښځه او خاوند په منځ کې څه حقوق شته او دا حقوق د هر چا په منځ کې دي د ګاونډي په ګاونډي حق دی د هغه په د باندې حق دی